نو د هغې علاج دپاره چې دی نو بیا مختلفې طریقې دي که نه. نو د هغې دپاره انشاءالله تاسو نیکسټ ویډیو وګورئ، تاسو ته به پته ولګي زه به تاسو ته ووایم چې دې به څنګه علاج کوم. خو خبره دا ده چې همیشه تبه چې نن د بیماري نه ده، د تبې په بیک ګراونډ باندې چې نو بله بیماري وي، لکه تبه چې ده نو دا به خپله نه پیدا کېږي، دا د څه وجې نه پیدا کېږي. یا مثال په طور نمونیا ده د هغې د وجې نه پیدا کېږي، یا مثال په طور باندې د هغې چې دی نو مرۍ خرابه ده، یا شي په هاضمه کې څه مسله ده، یا بل څه مسله ده، نو د هغې د وجې نه تبه پیدا شوې ده. نو چې دا تبه د څه د وجې نه پیدا شوې ده که نه، نو دغه خبره اول معلومول غواړي. چې هغه معلوم شو چې د هغې علاج وشو، نو تبه به په خپله باندې ختمه شي. مثال په طور باندې زه تاسو ته خبر وکړم چې هغې مرۍ خرابه ده، مرۍ خوږ ده، انفیکشن پکې ډېر زیات شوی دی. د انفیکشن علاج پکار دی که د تبې علاج پکار دی؟ اکثر خلک صرف او صرف چې کله مغوا تبه وي نو صرف پیناډال ورکوي، پیناډال ورکوي، علاج ولا نه کوي. دا غلط کار کوي. تھینک یو.